نبی علیہ السلام ورته وی درې کاره کوه الله به په جنت کې لویه مرتبه درکړي، لویه مرتبه په دنیا کې نه په جنت کې به الله یو عالی شان مقام درکړي. وی کوم؟ وی اطعام الطعام، وی ډوډۍ ورکوه، ښه خلکو له څه ورکوه؟ ډوډۍ ورکوه، میلمستیا ډېره کوه، په غریبانانو باندې خوراک کوه، ځان سخي جوړ که. اطعام الطعام. بخیل سړی ګران ده چې په جنت کې مقام ومومي نه. ښه د شوم سړي کې شیطان ډېر کار نه کوي. وی شیطان وایي چې دله دا بوخل پوره دی، په ده کې ما ته کار ته ضرورت نشته. او دا جاهل سخي نه دی، په ده هر ټیم شیطان یریږي، وایي د ده دا سخاوت په دې سزای ته رسوي، نو د ده نګراني کوي. او د شوم سړي نګراني شیطان نه کوي، وایي بس دله دا شومتوب پوره دی، دا به وله کار کوي. ښه نو سخاوت دا ډیر ښه صفت دی. ښه اطعام الطعام، ډوډۍ ورکول، خلکو له خوراک ورکول، میلمستیا ورکول. د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې یو میلمه ته بالغ کې خودو د اکرام په نیت، الله به دا سړی ضرور بخي، الله به ضرور بخي. نو اطعام الطعام، خوراک ورکول که جنت کې لویه مرتبه غواړي، دا شوم سړی نشي موندلی. ښه دویم امام الانبیاء ورته فرمایل افشاء السلام، سلام بخورئ. ښه کو څوک پیژنې او که نه پیژنې، خو السلام علیکم، السلام علیکم. که جنت کې لویه مرتبه غواړې نو خوراک ورکوه، افشاء السلام، سلام خور کو، په خلقو سلامونه کوه، که پیژنې او که نه پیژنې، خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، سلام ورچوه. دریم خبره امام الانبیاء ورته صلاة اللیل، د شپې د تهجد منځ کول، والناس نیام.